کریم کې د مؤمن او د مسلمان تعریف په صبر او په شکر باندې شوی دی. هر حالت کې به صابر او شاکر وي. او دې ځکه هم ابتلا بالنعم و نقم ده. وما ارسلنا فی قرية موږ نه دی لېږلی په یو کلي کې من نبي یو پیغمبر. نو د دې جواب راوواسه فکذبه اهلها او د دې پیغمبر تکذیب د هغې کلي خلکو کړی وي. الا اخذنا اهلها موږ نیولي دي د هغې اوسېدونکي بالبأساء په لوږو باندې والضراء او په بیمارو باندې. لعلهم فایدې څه ده؟ لعلهم د دې لپاره چې دي یضرعون عاجزي وکړي الله ته دا حال دې لرې کړي. دا د صبر امتحان دی. بیا موږ څه وکړو؟ بیا ترې هغه غم لرې کړو، خوشحالي پرې راولو، د شکر امتحان یې شروع شي. ثم بدلنا بیا موږ بدل کو مکان السیئات په ځای د تکلیف باندې په ځای د سختۍ باندې الحسنة آرام خوشحالي. بیا موږ د خوشحالۍ د سختۍ په ځای خوشحالي بدل کې راولو. ثم بدلنا بیا موږ بدل کې ورکو مکان السیئات په ځای د سختۍ باندې الحسنة خوشحالي په ځای د تکلیف باندې آرام. حتی عفو حتی چې دی زیات شول، چې کله منګه خوشحالي راوستله دی زیات شو. پس کې نسل کې په بچو کې په مال کې خوشحالي زیاته شوله، د دین الله ایر شو. حتی عفو حتی چې دی کله زیات شول په مال کې او په اولاد کې او په بچو کې. وقالو ویل امتحان کې ناکام شو. قد مس آباءنا الضراء والسراء دا خود دنیا رواج دی، کله خوشحالي کله غمی. قد مس یقینا رسیدلی او آباءنا زمون پلارانو ته الضراء بیماری والسراء خوشحالي. الضراء ضررونه راغلی والسراء خوشحالي راغلی. دا خو دنیا رواج دی. امتحان کې ناکام شو. نو فاخذناهم موږ ونیول دوی لرا بغتة ناڅاپه وهم لا يشعرون او دوی نه پوهېدل چې موږ په کومه طریقه باندې ونیول او په څه باندې ونیول. اوس ترغیب د ایمان او تقوا ته، او د ایمان او تقوا سبب د برکات السماء او د برکات الارض. ولو ان اهل القرى کشر درا کلیوال امنو ایمان راوړی وي، د دې کلیوال نه مراد مدینه والا دي. واتقوا ایمان راوړی وي، واتقوا او د شرک نه توبه ایستلې وي. لفتحنا عليهم برکات من السماء من وخامخ کلاو کړی وي په دوی باندې برکات من السماء برکات د اسمان والارض برکات د ځمکې. د اسمان برکات دا چې بارانونه برابرې دی، او د ځمکې برکات دا چې شینکي براخته. ولکن کذبوا لیکن دی تکذیب وکړو. فاخذناهم موږ ونیول پس باندې بما كانوا یکسبون د خپل عمل په وجه باندې. افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. دا اوس خطاب دی موجوده خلکو ته دی چې تاسو باندې الله امتحانات کړی دي، قسم امتحانات دي، په تاسو باندې عذاب راتلی شي. لہذا تاسو د الله د عذاب نه بی فکر کېږئ ما. عین ممکن دی چې په تاسو باندې هم عذاب راشي، یا د ورځې یا د شپې. نو او امن اهل القرى ای بی فکر دي دا کلیوال د بی فکر دي، بے خوف دي، بے خطر دي. ایاتیهم چراشی دوی تا باسنا زمنګ عذاب زوحن د ساخ په ټیم کې وهم یلعبون او دی لوبې کوي. او دی بی فکر دي، په دې ټیم کې نشي راتلی. مطلب دا چې دی نه بی فکر کېږي، عین تیاری دی وکړي د زوحا په ټیم کې هم ورنه عذاب به د زوحا په ټیم کې راشي. افامنوا مکر الله آیا بے خوف دي د الله د تدبیر نه؟ داسې بے خوف دي، اړو یې پکې نشته دی. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. نه بې فکره کېږي او نه بې خوفه کېږي مکر الله د الله د تدبیر نه الا القوم الخاسرون مگر تاواني قوم. تاواني قوم د الله د عذاب نه بې فکره دی، بې خوفه دی، پروا یې نشته دی. ځکه چې دا د دنیا په دې نشو کې مست دی. چې بیا ولا کله مشکل راشي نو بیا عاجزي شروع کړي، هغه ټیم د عاجزي بیا نه. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها. اولم یهد یعنی د ښکاره شوي للذین خلقو ته یرثون الارض چې وارثان جوړ شوي دي د ځمکې من بعد اهلها وروسته د هغې د اوسېدونکو نه. دې مطلب دا دی چې کله په جهاد کې الله رب العالمین یو قوم لا فتح ورکي، یو د بل چا ځمکې جیدادونه وله ورکي، نو د هغې د اوسېدونکو نه وروسته د ځمکې وارثان جوړ شي. یا الله یو دشمن هلاک کړي او د هغې ځمکې او د هغې جیدادونو وارثان بل یو قوم جوړ کړي.
دا غي بارک الله فرمایي چې دې لمه خوشحالي ورکړه خو دا خبر نه د ښکارا چې الله نشاء کومنګ واړو حسبناهم بذنوبهم من بعذاب ورکو دوی ته بذنوبهم دا غوی د ګناونو بوجبانی ولدي ګناګار نه دي منګ دوی له عذاب ورکول شو ونتبع على قلوبهم من بمهر وهو الذي پسونو باندې فهم لا يسمعون دی بیا ناوري سبناوري نه اوري حق او عدم سماع د عدم قبول په معنا باندې دی حق نه قبلې بیا ځکه زړه چې کله مهر وهینو باغی باندې بیا سره فکر نشي کولای به فکر بشي دا انسان بیا کم لري زه ته ورسیږي ختم الله علی قلوبهم کې موږ وضاحت کړو تلک القرآن نقص علیکا دا تسلی د نبی علیہ السلام ته هم مسلمانان ته هم تلک القرآن دا کلی دا سابقه کلی دی القرآن السابقه نقص علیکا من بیانو پتا بنی من انبائها دا خبرونه دی کلی ولقد جاءت یقینا راغلی رسولهم دا غی پیغمبران دویتا ولقد جاءتهم یقینا راغلی دویتا رسولهم د دې پیغمبران بالبينات المعجزو سرا معجزې وترولې شوی فما كانوا ليؤمنوا نو دي چې مان راوړې دا ایت لګران دي ترجمه په لحاظ ګور ورته فما كانوا نو دي ليؤمنوا چې مان راوړې ولي بما بدیو جبانی کذبوا من قبل چې مخکې تکذیب کړو دې مطلب دا چې په اخر وخت کې ایمان ذکر نه وړو چې په اول وخت کې اول وخت نه مراد څه دی او د اخر وخت نه مراد څه دی دا اول وخت نه مراد دی اول بعثه الرسل پیغمبر چاول کله راغی دی مخالفت وکړو نو بیا هغه مخالفت یې کړو دا شرم د وجه نبی د پیغمبر خبره نشو راتله ایمان نصیب نشو بکار د چدي د پیغمبر پاول کی مخالفت نه وکړي فما كانوا نو دی لیؤمنو چې مان را وړې ولی بما بدیو جوانه کذبوا من قبل چې د مخینه تکذیب کړو په دې ځکه زاد المسیر کې ابن جوزی ډېر غن اقوال ذکر کړی دي د ترجمه راجح ترجمه هم د قدم چې وکړه په دې ځکه یو ترجمه بلم ده چې د فما كانوا ليؤمنوا د دین مرادو ورستنی خلق دی او بما كذبوا من قبل دینه مشران مراد دي یعنی کشران ایمان ولې نه راوړو ځکه چې مشران نه راوړل نو مشران او کشران د شنه بری خو دینه فما كانوا نو دا کشران ليؤمنوا چې ایمان راوړل په دې پیغمبرانو باندې ولې بما په دې جوانی کذبوا چې د دې مشرانو تکذیب کړو من قبل وړاندې مخکې مشران تکذیب کړو نو کشران په غلار باندې لاړل یو درې مترجمه ده چې بما کذبوا من قبل دین مراد ده هغه وعده چې کوم وعده په سورۃ الاعراف کې ورستر روانه ده چې الله رب العالمین د دوی ناغسته وا د دوی د عالم زور کې په عهد الستو باندې چې مشهور دی چې په هغه وخت کې الله رب العالمین کله وعده ټول انسانان نواغستله نو بعض خلکو د الله سره وعده وکړه د ایمان دراوړو او بدیو جبانی چې موږ با توعن خوشاله یو موږ بدی باندې چې ایمان راوړو او دا بازي چودي کرهن په زور باندې مجبوری په بنیاد باندې دی ها کړو نو بما كذب من قبل دا غوښ سره ولګوا به بدا منش په ما کانو نو داخله کلی یومینو چې وسې ایمان راوړل ولی بما بدیو جبانی کذبوا من قبل چې مخکې تکذیب کړو په عهد الستوګي په عالم زورګي نو كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين دغه مهر وهي الله بزرونو د کافرانو باندې وما وجدنا لاكثرهم من عهد وما وجدنا من ونمندو لاكثرهم د اکثر کلیوالو د پارا من عهد ایفاء عهد اکثر کلیوال وعده ماتي وان وجدنا یقینا من امندل اکثرهم اکثر د دین لفاسقین خامخا فاسقان ان مخفف من المثقل وإن وجدنا يقينا من مندل أكثرهم أكثر دين لفاسقين خامخ فاسقان ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين دې زین ورستو د سورۃ الاعراف او دویم باب شروع کیږي او په دې دویم باب کې د حضرت موسی علیہ السلام واقعا په تفصیل باندې ذکر کیږي او د موسی علیہ السلام واقعا ډېر تفصیلی واقعا ده د موسی علیہ السلام تذکرہ قرآن کې ډېر زیات راغلی ده 136 ځله هنوم راغلی او مختلف سورتونو کې ردی ذکر ده مخکې بقره کې وشو دلته اوس اعراف کې ده بیا په سورۃ هود کې بیا روان دي
او تفصیل سورۃ طه او سورۃ قصص سورۃ شعراء نو ډېر په تفصیل باندې دا واقعیت راغلي دي په دیو جبانې سو واقعیت ویلې شوی دي او سو واقعات داسې دي چې هغه ورستو بیا رواني او د موسی علیه السلام د واقعې ذکر کولو دلته غرض څه دی په دې ځای کې خو د صورت موضوع موږ ویلې وه چې هغه د توحید دعوت دی او د شرک رد دی نو موسی علیه السلام هم فرعون راولو د توحید دعوت ته او د شرک نه منع کو ځکه چې هغه په دې کې اختو چې د خپلو الهو باطلو عبادت وکړو او د دې سره سره د دې صورت یو موضوع دا و چې اتباع د ما انزل الله چې تاسو د هغه څه تابعداري وکړئ چې الله را لېږلي دي نو موسی علیه السلام د هغې داسې تابعداري وکړله چې موسی علیه السلام فرعون پسې ورغی او هغه د ټول قوم مشر دی د هغې حاکم دی او موسی علیه السلام دعوت ورکړی دی نو ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا موږ راولېږو وروسته د دې پیغمبرانو نه د مذکورو پیغمبرانو نه چې کوم پنځه پیغمبران مخکې ذکر شول موسی علیه السلام بآیاتنا د خپلو معجزو سره الی فرعون ته و ملئه دغه مشرانو ته په دې صورت کې تفصیلی بیان دی او علماء لیکلي دي چې دلته تفصیلی دی طه کې دی شعراء کې دی او قصص کې دی څلور ځایونو کې تفصیلی دی نو په دې صورت کې د موسی علیه السلام د واقعي مقصد څه دی بیان د موسی علیه السلام فرعون ته د توحید دعوت څنګه ورکړو بیا چې وروسته طه راځي نو باقي د موسی علیه السلام د نبوت ذکر دی سورۃ شعراء کې بیا د الله رب العالمین موسی علیه السلام ته احکامات ورکولي او په قصص کې د موسی علیه السلام د ولادت د مخکینی حالات بیانوي دلته د موسی علیه السلام بیان د فرعون ته څه ورته ویلي دي نو دا بیان دی فظلموا دي ظلم وکړو بها په دې نښو باندې فانظر وګوره د عبرت په نظر باندې کیف کان عاقبة المفسدين څنګه انجام د فسادیانو وقال موسی دا موسی علیه السلام تشجیع التبلیغ د آیت موضوع ده او یقینا چې ډېر په شجاعت باندې خپل دعوت پیش کړو وقال موسی او موسی علیه السلام یا فرعون انی رسول من رب العالمین ز رسول د رب العالمین یم حقیق کلک ولاړ یم علی په دې باندې الله قولا چې نوې مال الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره ویم یہ حقیق په معنا د حریص لایق یم او قد جئتکم یقینا ما راوړې ده تاسو ته مې راوړې ده ببینه یو مضبوط بیان من ربکم تاسو د رب د جانبه دعوت می دا دے فارسل نخ اولیگا خوشی کا معی زما سرا بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام بچی را درب ایلگا بنو اسرائیل لتاوالگا دا اولی زکا چه بنو اسرائیلو فرعون خپل غلامان گرزولی او موسی علیہ السلام د حریت دعوت راوړو مرد حرو او هغه خپل قوم او د پیغمبرانو بچی د غلامینا خلاصول دعوت ولا ورکو چې زما قوم آزاد کا قال ان كنت جئت بآیه فأت بها ویلو د فرعون ان كنت جئت بآیه کتا چردا معجزه راوړي وی فأت بها پیش کا غیلرا ان كنت من الصادقین کرشتیا و رشتنی فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين د دې د موسی علی السلام د واقعې په دې ځکه تقریبا شپږ حصے ده یعنی شپږ مقامونه دي په دې کې د دې څخه دا اول مقام دی تقریبا د آیت نمبر 126 پورې وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا د دې ځای پورې دا یو مقام دی په دې کې د موسی علی السلام بیان او د فرعون مقابله ده پس باندې په جادوګرو باندې نو دا مقام دی چې دعوت ورکو او هغه مقابله له جادوګر راويست فالقى عصاه نور گزار کړل خپل لاټي فاذا هي ناسبدا ثعبان رجدها وموين خکارا سورۃ الشعراء کې عام ثعبان راغلي دي او دلتم ثعبان راغلي دي پتواها کې حیتون راغلي دي په نمل کې په قصص کې جان نون راغلي دي لاټي ودا نمونه دري دي جواب ادارې چې د درېونه صفات دی وی لاټي دي په شکل کې ثعبانو او په حرکت کې او په منډه کې دا جان نری مارو او حیتون خو ثعبان تم وي او حیتون جان تم وي یا دا چې پاول کې جانو او بیا غټېدو اته چې ثعبان داغې نه جوړ شو
دغه دوه توجیهات او تطبیقات دي دوانو صفاتو په منځ کې. ونزع يده راويست خپل لاس د کوم ځای من جناحه سورۃ طه کې راځي من جناحه قصص کې راځي من جیب د جیب نه یو شی ترخ راويست خپل لاس د ترخ نه فإذا هي بيضاء وناسب لا تکسبین للناظرین د بار د کدونکو د دوه معجزې والله په دغه وخت ورکړي دي نورې معجزې نه هوي. قال الملأ من قوم فرعون او دغه مشرانو چې کله ولیدل نو په موسی علیه السلام جادوګر ګمان وکړو نو لازم مقابله وسکو. قال الملأ والمشران من قوم فرعون د قوم د فرعون دا خبره چا وکړه فرعون وکړه که مشران وکړه دې څه نه معلومیږي چې دا خبره د فرعون مشران وکړه چې د مقابله په کار جادوګر دی. سورۃ الشعراء کې راځي چې دا خبر فرعون کړی دا چې دا خو جادوګر دی. صحیح خبر هم دا خبر جادوګر وکړو خبر فرعون وکړو او دا غین وروسته بیا د خبر خوراک چا کړله مشیرانو خوراک کړله. قال الملأ والمشران او مشیران من قوم فرعون د قوم فرعون ان هذا یقینا دا موسی علیہ السلام لساحر خامخ جادوګر دی علیم ډیر په جادوګر دی علیم بالسحر بسیر ګوري پویږي. یرید اراده کوي په دې جادو باندې ای یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم تاسو د ځمکې نه دا حکومت د نایلی دنه معلومه دا شو چې په جادو باندې حکومت غستلې کېدې شي په جادو باندې حکومتونه چلی. هغه زمانہ کې فرعون چې کله موسی علیہ السلام وجوهم دا خبره وا چې جادوګر وته دا خبره کړې وا یرید ان یخرجکم من ارضکم غواړي چې وباسي تاسو د ځمکې نه. فماذا تأمرون سحکم کوي تاسو ماته دلته تأمرون معنا سم مشوره الله کوي. فماذا تأمرون سحکم سم مشوره کوي تاسو کدا قول فرعونی نو بیا مشوره معنا او یا دا قول چا دی دا قول د مشیرانو دی بیا د ادب د لپاره تأمرون وي نور اصل کې تأمرنا وکارو. فماذا تأمرنا او تأمرون چې جمع ده نو بیا د ادب لفظ دی او یا د فرعون ټول خاندان ته چې تاسو سوي هغه وکاو. فماذا تأمرون سو حکم کوي تاسو. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين نو قالوا دغه معنا د چې دا فرعون دغه ملګرو ویل دي یا مشران ویل دي سی ویل. قالوا دی ویل په مشوره کې ویل ارجه فرعون مهلت ورکدل ارجه هو د فصل کې په معنا د اخر هو باندې او قطاده په معنا د احبس هو جیل دی واچوا ارجه جیل ته واچوا او یا ارجه ورسته کا مهلت ولا ور کټه مولا ورکا او یا د رجان غسته شوی د رجاته می ته وین بیا دا معنا دا ارجه پتم کې واچوا چې ته وړه تکړه سړی ښا چونه تختی چرتا واخاو او ورور د دم پتم کې واچوا ورور د هم جیل دا واچوا او ورور د مهلت ورکا وارسل فی المدائن ولګ په خارونو کې حاشرین را جمع کون کې خلکو خارونو کې خلک ولګا چې هغه خلک را جمع کی څوک را جمع کی جادوګر را جمع کی نو خلک خور کړل مقابله کوي د موسی علی السلام سره. یا اتو کچرا بولی تعالی را بكل سائر هر جادوګر علیمن او خيار او بوها نو خلک لاړل پولیس شرطه لاړل او جادوګر راوړل کړل. هغه زمانہ کې جادوګر په عروج باندې وجاء السحرة رال الجادوګر فرعون تراول راجم شول سمر دین د دې په باره کې داسې سو روایت مرفوع نشتا. هر سمر چې دی خو جادوګر دی او ګڼ دی اقوال په ډېر زیات دي 4000 دي او 14000 دي او 4000 دي هر سمر چې دی یو قول به کې دا یا کسانم دی خدا چې جادوګر ډېر دي دومره د قران نه معلومي جادوګر رال. قالو دی ویل ان لنا لاجرا ای به زمنګ د پارس انعام ان كنا نحن الغالبين کشمنگا نحن منگل غالبین غالب کمنګ د موسی علی السلام نه مقابله وګټو نو آیا الله رب العالمین د موسی فرعون ته چې تومنګ له انعام راکې. قال اول فرعون نعم ولي بندركم درلا وانكم نعم لكم الاجر وانكم يقينا تاسو بالمد المقربين تاسو زما د نږدې خلکو نه وي لمد المقربين یدا معنا د چې زبدل د انعام نه زیات د دیاړې نه بدل زیات درکوما د دیاړې نه زیات درکوم او دوی نه وردا چې مقرب دی ته چې ځان سو نږدې والما اوهده بدل درکما نو کریانی بدل کم درلا. قالوا یا موسی مقابله شروع ولا او دا یوم الزینت دی رسترازی ټیمه خو دی عاشورا د محرم الحرام لسم تاریخ دی او د محرم په 10 تاریخ باندې
موسی علیه السلام او فرعون او دا ټول جادوګر رالل مقابله کې شروع کړله. نو ویل دوی موسی علیه السلام ته ویل چې اول تاسو خپل جادو ښکاره کړئ. قالوا یا موسی اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. او دا امام قرطبي لیکلی دی دا یو قسم د دې ادب چې موسی علیه السلام دی ویل تاسو مخکې شئ، ځکه موسی علیه السلام او دارنګه هارون علیه السلام دواړه داسې خلکو د دې رعب او شخصیت او د دې رال ادب وکړو. و دغه ادب داسې و، دغه ادب داسې و د دې ایمان سبب وګرځېدو، با ادب با نصیب. قالو دی ویل یا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا بت گزارے خپل لاټي پاو کې بجادو لاټي رسیانه وي و اما یا بان نكون منغشو نحن الملقين من گزارون کې خپل لاټو لرا. قال ویل موسی علیہ السلام القوا تاسو خپل لاټي گزار کئ، اول تاسو گزار کئ. فلما القوا کله چې دی خپل لاټي گزار کړلې خپل رسیانه گزار کړلې سحروا اعین الناس دی جادو کو د خلکو بستر ګبانه جادو کو. دنه معلومه دا شو چې الله رب العالمین تاثیر پارسه کې چولې دی، تاثیر الله چولې دی. نو په تعویذ کې تاثیر دی، په دم کې تاثیر دی، په خبرو کې تاثیر دی، په جادو کې تاثیر دی. نو تاثیر دا مطلب نه دی چې د چا په لاس باندې سناشنا سخ کار کیږي نو دا بچرته ولی، ځکه چې دا دی جادوګر دی او جادوګر کافری، جادوګر ټول کفر گئی او داغه او باوجود داغه نه داغه په لاس باندې ناشنا سخ کار شو. نو د چا په لاس چې خرق عادت څه شیخ کار شي دا به د ولایت نه خنوي. دي د خلکو په سترګو باندې جادو کو، نظر بندي وته ویلي، نظر بندي د خلکو نظر یې باندې او دا جادو اصل د خلکو بسترګو باندې کی چې خلکو بسترګو باندې جادو وشي ورسوته ناشنا ښکار کی. واسترهبوهم ويرول خلق سم ويرول وجاءوا بسحر عظيم من رايولو یو ډېر لوی جادو. یا خدا معنا دا چې په خپل اعتقاد کې غټ جادو راوړو، دي چې کوم غټ جادو معلوم هغه پیش کو، ځکه دي کې یره وچاره دا موسی عليه السلام جادو خطرناک دی او یا حقیقت کې غټ جادو دی چې الله تعالی او د سحر عظیم وایو. ووحینا الى موسی من وحی وکړه موسی عليه السلام ته. موسی علیہ السلام ته ویل چې وستور واچو یریګم، ځکه موسی علیہ السلام نور راغلی و. موسی علیہ السلام باندې جادو اثر کړو او جادو اثر کوي په پیغمبر باندې کوي، په عام سړي باندې کوي، په نبی علیہ السلام باندې یو کل جادو اثر نه وکړي. نو موسی علیہ السلام باندې موکو واوجس فی نفسی خیفه موسی علیہ السلام په ځل کې رااله دایره په سبا نه رااله یره په دې نه راغلی چې د دې مقابله وسنګ کوم، ځکه الله ورته ویلی دی خو یره پتری شه دی، فطری شی دی. نو فطری را پیغمبرانو باندې فطری کمزوریان راتلی شي، لکه بیماری ده، پیغمبرانو صحت خرابېږي، پیغمبران مري، پیغمبران شهیدان کېږي، دا کمزوریان خو الله په انساني بدن کې اچولي دي. واوحینا الی موسی من وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ان القیا سواکا چې گزار خپل لاټۍ. نو گزار کړله فاذا هي ناسب دې لاټۍ تلقبو تیرولې ما هغه سو یافکون چې دې کوم څه جوړول. دایسو دې آیت د ظاهر نه خدا معلومیږي تلقف ما یافکون دروغ تیرول او دروغ سو جادو. مطلب دا دی چې موسی علیہ السلام لاټۍ گزار کړله لاټۍ را نو لاټۍ د گزارې دو سره چې داغه نجدها جوړ شوله نو جادو اثر ختم شو، خلکو ته هغه سه لاټۍ ښکار شولې نو جادو یې وخوړو. ظاهر دا معلومی او د ما یفکون مراد اثر السحر دی، اثر السحر. دویم نمبر دا دی چې ابن عباس نه نقل لی چې تلقف ما یفکون مراد دی هغه حبال او عسوی دی، حبالهم وعسیهم لاټه یو د دې هغه رسیانې دي. وې دی ټول استو خړلې ناشناونه کارو د څه قسمه جادو خو چرته دی نو لیدلې چې یو جادو بل جادو اثر ختمول شي، خدا سې نشي کېدی چې جادو راولېږي او نور جادو سره د خپل ذات نه وخري جوهر نه ختم کی. نو دی په دې باندې وېریدل او دا بل دا وا د اسرایلیات او اقوال په ګډر غندي چې په دې دوران کې ټول خلک راغلي تماشې له حضرت آسیه بنت مزاحم چې د فرعون خزه دام راغلی دا ویل په دې دوران کې مدارک تنزیل خدام لیکلي دي چې دا لاټه یکله گزار کړه د دې نو دومره غټ اجدها جوړ شو دومره لوی چې دا خله کله وی واز کړه نو دا ټول هر څه یو خړل او ول بیا را لاله او د فرعون دا کم دربار دې کم هاوس ته دا
وایي دې ته دا یوه جامه لاندې او دا بلې د پاسه او دا ټوله ماڼۍ او دا ټوله بنګله دی په دې خوله کې رالاله وایي دقه ځای کې فرعون ویرېدو او دقه ځای کې بلکې د حق عالم پکې شته چې امتیازې ته تللې وې د یېرې د وجې نه او آسیه وایي په دقه ځای کې مسلمانه شوله وایي چېرې دا جادو نشي کېدی او دا موسی علیه السلام ټیک وایي په دې وجه باندې الله رب العالمین آسیه له داسې یو عفت ورکو داسې یو مقام یې وله ورکو چې فرعون مخالف شوله او فرعون ورته وویل چې پرېږده ایمان پرېږده هغه نه پرېښودو کور کو ته مصیبت جوړ شو او بیا وله سزا ورکړله او سزا یې دومره خطرناکه وه چې په لاسونو بخپیو د میخونه ډک وهل او کمر یې ورته راچو د خېټې ده وایي کله چې دا کمر د خېټ له راتلو نو الله تعالی د مخکې نه د هغې نه ساه اخیستې وه د هغې په لاش او د هغې په ډډ باډي باندې کمر راوغورځېدو او الله رب العالمین ورته جنت کې خپل کور وښودو یو حدیث کې داسې راغلی دی چې نبی علیه صلات وسلام په جنت کې د بعضې ښځو سودونه کوي یو په هغې کې حضرت آسیه ده یو په هغې کې حضرت مریم ده یو په هغې کې د حضرت موسی علیه السلام خور کلثوم یا مریم ده او د هغې ثبوت دا دی چې حدیث کې راځي چې کله حضرت خدیجه وفات کېدله وایي نبی علیه صلات وسلام ورته ویل چې خدیجې ته خو روانه یې خو په خپلو بنو باندې به زما طرف نه سلام ووې خپلو ذرایرو باندې به زما طرف نه سلام ووې وایي هغه ورته ویل چې ستا ولې زما نه مخکې واده اوسو وایي چې نه واده مې مخکې نه و جنت کې به دا زما بیبیانې داسې حدیثونه مرتبې د حسن ته رسېدلې دي چې د نبی علیه صلات وسلام په جنت کې د بعضې بیبیانو سره ودونه وي یو په دې کې حضرت آسیه ده چې الله رب العالمین دې له ورکوي فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق حق کارشو وقع الحق معنا دا مجاهد کړی دا ظهر الحق وبطل او باطل شول ختم شو ما غسو کان يعملون چې کوم صدیق ول فغلبوا هنالك کمزور شل بد غزه کې وانقلبوا وغرزل الصاغرين ذلل فرعون دا قوم والقي السحرة ساجدين او غرزول شل جادوگر ساجدين سجده باندې سجده کوونکی فوراً سجده الله تعالی لګوله قالو ویل آمنا من ایمان راوړی دی برب العالمین برب العالمین باندې وې دا سجده چې کله ولګوله چې موږ ایمان پر رب العالمین د فرعون ته وی تسلیم میلاو شو جزا شکر دی په دې چې د قرباني اثر ونه شو او زه یاد کوم چې د رب العالمین نه مراد د دې زیما و یا ویل چې نه تنه رب موسی و هارون رب د موسی او رب د هارون دی علیهم السلام رب موسی و هارون او د رب دا تکرار هم بدیو جبانی او کو چې پته وته ولګي چې ورته مراد نه قال فرعون ویل آمنتم به دمکی ولا ورغلا آمنتم به تاسو ایمان راوړو په دې موسی علیہ السلام باندې قبل ان اذن لكم مخکې زما د اجازه نه تاسو ته ما د اجازه نه درکړو تاسو ایمان راوړو ان هذا لمکر یقینا دا خو جرګوا مکرتموه کړم وا فی المدینه بخار کې د تاسو جرګ کړو زمانه د حکومت واغستو ان هذا لمکر یقینا دا خو جادو دې مکرتموه تاسو کړی دی یا ان هذا لمکر دا خو اساس تدبیر چلو تاسو کمټمنټ مکرتموه کړو تاسو دا فی المدینه بخار کې تخرجوا منها اهلها دې لپاره تاسو باسي منها د دې خارنا اهلها د دې اوسیدونکي فسوف تعلمون زر د تاسو پوه شئ حکومت پر خودل ډېر ګران کار دی چې کله فرعون نه هر سلاړل اختیارات لاړل نو تل د تاسو چلې خلک دراغون کړو او له تاسو چلې زمنګ سیب هغه چې کله حکومت ته واغستې شو الله ذلیل کو ډېر تکبر کو الله ذلیل کو نو هغه ویل چې موږ وس دا امپورټډ حکومت وسنه مانو دا امپورټډ د مخ کې به ایکسپورټډ چرته یو شان خلکو دا یو جاز خلکو کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي دا بوتل پیژنې بوتل د پیپسي بوتل په دې کې تجربه واچي ګنده سي کې دا بدل تراشي به چې دې سي کې دا بدل تراشي دا هم دا څو کسان دي چې دې طرف ته څوک پیسې ورکې دی خو اوړي او چې دې خو ورکې دی خو اوړي خو بد پکې د کم ځنې دي او تا چې کله په هلیکاپټر کې او په اجازهونو کې وراوستل او وخت کې ولر غي زمير आवाज دی چې دا واست تبدیلی غواړي پاکستان کې او چې بل طرف تلاړ نو وز دا بي زمير شولو دا چغې هر څوک وي حکومت چانه لاړ شي دا چغې وي دا جلسې او دا مظاهره څو وخت پورې دا زورو شي به ختم شي نو دا هغه فرعون یو طریقه مو چې فورا نه وي چې دا تاسو چلو څنګه د دې چر دا خو تاره غون کړو په خپل باندې چل او پوه شول چې بدا کې صلاحیت نو ته په ناحق باندې وي موسی عليه السلام به حق نو هغه طرف ته لاړل زنه هم دا چیرې دا موجوده سړی او دا وزیر اعظم صاحب د بل نه چرته خده دا مقصد نه دی دا ټول یو شان خلق دی
یو شان چهرې دي یو لاړو بل راغی بل بدل شي بل براشي بیا به بل لاړ شي بل براشي د سو پورې چې په دې وطن کې اسلامي شریعت نه نافذ شوی د ټولو خلکو ته موږ په یو نظر باندې وګورو دا ټول یو شان خلک دی او د دې په پالیسیانو کې څه فرق نشته دوی چې کله د سی بیلی FATF بیل دی بشری کې باندې پاس کړو کله چې همداسې سم مسلې راځي او هغه د بار ملک ندید سره ډیکټیشن میلاوي ټول بیا یې وي او د مفاداتو جنگ دی په دې کې د خو بدو موږ د سفرخ نه دی معلوم اصل مقصد به زمونږ دای زمونږ غرض هم دا دی چې په دې وطن کې اسلامي شریعت نافذ شي او اسلامي شریعت د لپاره خپل مهنت کو هر څومره چې کېدو دنیا کامیابی ملاويږي نه ملاويږي د دنیا کامیابی ملاويدل او نه ملاويدل د زمونږ ذمہواری نه ده موږ باندې مهنت دی انما علیک البلاغ منکر تبلیغ دی دعوت دی خلق په یول دی او الله رب العالمین د قیامت ورځ باندې بدق نیت باندې خلق رانیسي البته دا سوچ بده وزیر اعظم صاحب لوس پکاري کوم وزیر اعظم صاحب چې درینیم کله تیر کړل نو قران کریم کې الله وایي د قران په جبه کې دا خبره کوم الذين امكنناهم اقاموا الصلاه واتوا الزکاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر چې مسلمانانو لمنګ اختیار ورکو سو کارونه وکي سلور نظام صلات و قائمي نظام زکات و قائمي امر بالمعروف وکي نهي عن المنکر وکي او دې سیب درینیم کله تیر کړل اختیار ورته میلاو شو ټول هر څه د پلاس کیو واپس لاړو نه نظام صلات قائم کو نه نظام زکات قائم کو نه امر بالمعروف کو نه نهي عن المنکر وکو دا تاسو ول قیامت پر الله به دې کوي چې واحد د سړی وي په 15 کسانو کې سلیریش کسانو کې سلیریش وزیر اعظم رالل د پاکستان په تاریخ کې یو پکې ته وي تعالی ما طاقت درکو په دې سلور کارونو کې کم کار کړی دی نو جواب الله کې وایي اس کار نه کړی او دغه ذکر به دا موجودم کوي دا چې دا هم دغه سي نه به امر بالمعروف کی نه به نهی عن المنکر وکي نه به نظام صلات قائم کی نه به نظام زکات قائم کی دې جنډه دا نه ده دې په دې سوچ نه دی راغلی دې چې کوم تحریک روانو د دې ډیموکراټک موومېنټ چې کوم د دې کوم تحریک نو دې په کې دا ویلیو چې ګوره په دې کې د اسلامي شریعت خبره نشته ده دې کمټمنټ په دې باندې شو چې زمنګ دا تحریک صرف او صرف د عمران خان د راغورځولو لپاره ده زمنګ غرض دا نه دی چې موږ په دې کې شریعت نافذ خدا مقصد زمنګ نه دی نو دا د یو شان د دې یو جنگ دی دا د مفاداتو جنگ نو په دې وجه باندې د چا مرګرستیا په دې کې نه ده پکار خپل حق دعوت خلکو د رسول بکار دی او د چا په تل کې چې ګټي اچي داغه په سب کې بسړې را پاسيږي بیا مرګستې نه د پکار دی خپل دعوت باندې فوکس پکار دی ان هذا لمکر یقینا دا جرګه وا مکرتم وکړې و تاسو په المدینه دی بخار کې لتخرجوا منها اهلها لذي لپاره تاسو لذي لپاره چې تا لتخرجوا منها لذي لپاره چې تاسو وباسي منها لذي کلین اهل دې فسوف تعلموا زر دې پوي بشي سبب پوي شي اوس جیلون تما چوما سزاګان درګوما سزا صدا لو قطعنا خام خزب کټکوما ايديكم استاسو لا سنا ورجلكم استاسو په من خلاف بدل څنګه چې دړاکوانو سزا ده خیلاس غسخ پا او دارنګي غسلاس خیخ پا ثم لو صلی بنکم بیا بتاسو پانسی کم اجمعین ټول اول بدن الله سپیکټ کم بیا من پانسی بده سیوا چې په دې یو طرف نه بل طرف ته ونه رانیږدې کړلې او به تړل بسې بیا الکترل ومن به وشلاو دا طریقه وا قالو دی ویل ان الى ربنا منقلبون بشک منګه خپل رب ته واپس کیدونکیو بل ذکر ازي شورا کې لازویر اسم راته نشي ویلې ای زره نشرا کوله موږ نه ریو وما تنقم منا او ته زمنګ سبو غزنه کې ته زمنګ نه بدلنا له انتقام زمنګ نه ناله الا مگر پدې او جبانه ان آمنا چې موږ ایمان راوړې دی به آیات ربنا د پر پیتون باندې لما جاءتنا کله چې موږ ته د ایتون راغلي دي زمنګ د پدې او جته سزا موږ نه انتقام علي تم راوړه کني ایمان ربنا ای زمنګ ربا افرغ علینا صبرن ډېر ران کارو چې اوسې پانسی کوي نو الله نه وي صبر را لراک افرغ علینا راتوي کپ موږ باندې صبرن صبر د لاسونو د خپو د کټکولو په دوران کې او د پانسی په دوران کې باندې صبر راتوي ک لګنه ډېر وتوفنا مسلمین موږ مړک مسلمانان شهادت را لراکا وقال الملأ من قوم فرعون د دې زنا تر دا آیت نمبر 130 پورې فینظر کیف تعملون د دې ځای پورې دا اوس دویم مقام دی د واقعي د سیدنا موسی علیه السلام د دې عنوان څه دی عنوان دا دی چې د فرعون د جانبه په موسی علیه السلام
او په من امن معه باندې یعنی څوک چې مسلمانان دي په هغوی باندې د فرعون د طرف نه کم مصیبتونه رالل نو هغه بیانوي چې دمکیانې ولا ورکړلې. وقال الملأ والمشرعون من قوم فرعون د فرعون د قوم اتذر آیت پریدی موسی علیہ السلام و قومه دا قوم لیفسدوا فی الارض چې فساد وکړي په ځمکه کې ويذرک تام پریدي و الہتک استا الہم پریدي ان استام نه منستا الہم نه مني. معلومه ده چې فرعون مشرک دی الہو عبادت کو د بوتانو عبادت کو د بوتانو څوک د نور عبادت کو څوک د بوتانو کو خدا الہو باطلو عبادت کړي دي. نو فرعون الخا نو ویلسن وقویل قال فرعون ویلسن قتلوا زر دی من بقتل کو ابناهم د دي زامن ونستحي من بجوندي پریک دو نساء هم د دي خزي و انا بشک من غفوهم د دي پاس قاهرون زور وریو. نو د قتل مسله دوزل وشولا یو ځل ال چې موسی عليه السلام پاول زلبانه پیدا شو نو د قتل حکم کړو الکانه وجلیو او د دویم ځل چې موسی عليه السلام قوم یې وجو. دویم قول لري چې نه قتل الابناء دا یو ځل شوی دی قتل الاولاد یو ځل شوی دی او د سنو قتل الابناء هم د دینه مراد تشدمکی دا د دمکی ور کړی دا نور عمل به نه کړی او ظاهر هم دا چې دا دمکی دا خو دې دمکی نه دا خلق و نه ریدل جواب ورکو د جوان مردی. قال موسی علیہ السلام ویل وس په خونه تسلی ورکی چې سم نشته ری ابیل ورځي چې دی به موږ وجلو موږ ډیر شی وسو jihad کولې شو. لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله د الله نه مدد غواړي استعینوا مدد غواړي بالله د الله نه واصبروا صبر وکړئ شي سم نشته. ان الارض لله زمکه د الله دا چا د پلار زمکه نه دا موږ دسته نشي وسو یورثها ورکی د زمکه منغه چاته شاو چې غواړي من عبادی د خپل بندګانو نه والعاقبه او که دنیا نه نو والعاقبه جنت للمتقین دا خدای د متقیان او انجام دی د متقیان یا خو د زمکه مرا کی او کدا نه پروا مو جنت ته بزو کنه. قالوا ذینا من قبل ان تاتینا د دې آیت خدای دا معنا ده چې د موسی علی السلام د نصیحت نه پس د خلکو چې موسی علی السلام دا ته زمنګ د پارس وبال وګرځي دي چې تنه راغله هم را باندې تکلیف زامن را لمړ کړل تراله نو بیا را باندې تکلیف راغی ته خو یو قسم زمنګ د پار الیاس بالله سپیره خدای ورته ویل قالوا دی ویل اوذینا منګله تکلیف را کړل شو من قبل ان تاتینا مخک استاد راتلو نه منګتا ومن بعد ما جئتنا ورسراغنه چې تمن خپل را للی دوزل مشکل لاغه. دویم قول لري چې نه اصل خبره ده چې دا تثبت د تثبت او ثابت قدمی ده چې د موسی علی السلام د نصیحت نورست قومیل چې موسی علی السلام به فکر شه دا سنوي حرب نه ده ته چې نوې هم د سی بدمعشیانی کولې زمنګ لکانې وجلیو اوس تراله دا دویم ځل مخکې موږ نه یو اړولې نو سم نشي اړولې موسی علی السلام خوشاله شو. نو قالو دی ویل اے موسی فکر مکوا او ذینا من تزرر کړل شو منګه ازمې شو من قبل ان تاتینا مخک استاد راتلو نه منګتا ومن بعد ما جئتنا ورسراغنه چې زمون قال راله قال ویل موسی علیہ السلام عسى قریب دا ربکم جستا سوربو قریب دا یعنی واجب دا ځکه عسى چې په صفت الله کې راځي نه د وجوب معنی کې ایه لک عدوکم چې هلاک به کستا سو دشمن ويستخلفكم او تاسو به آباد کی فی الارض پزمکه کې داغین اورستو تاسو به داغین رست آباد کی خلیفګان ممکن یا آباد ممکن فینظر الله ګوري کیف تعملون څنګه تاسو عمل کوي.